السلام علیکم. په ملک کې چې کوم د آئینی ترمیم د معامله روانه ده دا ستاسو مخې ته ده او په میډیا هم ګورئ، په سوشل میډیا هم، خو دې ته ډیر د وکیلانو تنظیمونه او مشهور وکیلان غیر آئینی ترمیم وي، ځکه چې دا د انساني حقوق او د عدلیې تبعی را روانه ده. خو دا څه چې کیږي دا اوس یو تاریخ لیکلی کیږي او تاسو ته دا به ښکاره شي چې کومه پارټي کوم چې د جمهوریت چغې وي، خو په منځ کې هغه د غیر جمهوري قوتونو او د امریت لاسونه مضبوطوي او سبا به دا ټول خلک په دغه قانونونو کې بیا ګیري، خو اوس وقتي طور د خپل فایدې دپاره پاس کوي چې کوم به پاکستان کې او عام انسان ته، انساني حقوق ته، شخصي ازادۍ ته ډېر لوی نقصان رسي. اوس ته د غواکارو سره څه نشي کولی، نو چې کله دا قانون پاس شي بیا خو به هغوی ته لیګل کور میلاو شي. خو ته ګورې چې د مسلم لیګ نون خو پیدایش د جنرال جیلاني په ګمله کې شوې، هغوی نه خو ته ګیله نشي کولی. هغوی خو جرنیلانو د پیپلز پارټۍ په دشمنۍ کې راچوت کړي وو، په غېږ کې اغوستي وو او هغوی به اقدامات کول. هغوی عوامي سیاست چرې نه دی کړی، خو د همیشه د اسټیبلیشمنټ خواهشات پوره کړي. بیا پکې ته وګورې پیپلز پارټي چې کوم دغه پارټي ده، د بوټو صاحب لیګسي وه، د بېنظیر د جمهوریت دپاره قربانیانې دي، خو بدقسمتین اوس داسې وخت راغی چې بلاول د هغې غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطوي. ګورې چې ده ته یې څه لالچ ورکړی، یا یې ورته وزیر اعظمتوب بچی په غېږ کې کېنولی دی، نو هغه هر آئینی او غیر قانوني طریقه استعمالي. او پرون دا دمکی ورکړی کو چېرې اتفاق ونه شو نو بیا ما له طریقه راځي چې زه به یې ښه په سخته د خلکو ضمیرونه بدلوم او دا آئینی ترمیم به کوم. بیا پکې جمعیت علما اسلام دی، مولانا صاحب هر وخت د پیپلز پارټۍ، مسلم لیګ نون او د اسټیبلیشمنټ مرګستیا کړې، خو په دې وخت کې هغه سټینډ اغستی دی او په خلکو کې پذیرایي ورته میلاو شوه، ځکه چې خلکو ته پته ده چې دا آئینی ترمیم څومره تبعی به راولي د عدلیې دپاره، د انساني حقوق دپاره او جمهوریت دپاره. یو ایم کیو ایم والي دي، هغه خو بېوسه دي، د اسټیبلیشمنټ بي ټیم دی او هغوی خو 2 سیټه ګټلي وو، 18 وله په دې ورکړي وو چې د هر غیر قانوني کار به پې کوي او دوی به غږ نه کوي. خو ګیله بدله راشي د عوامي نیشنل پارټۍ نه چې د باچا خان څومره لوی لیګسي وه، د هغه جدوجهد و د اسټیبلیشمنټ د غیر جمهوري قوتونو نه خلاف. او بیا د ولی خان بابا چې کم کوششونو، کم جدوجهد و، هغه د تاریخ حصه ده او یو ډیر درخشه ستورو غونته رڼا تاریخ دی د هغوی. خو بدقسمتي دا ده چې ایمل ولی خان خپل سیټ بیدلی او د بلوچستان د یو د سینټ سیټ دپاره هغه د هغې نیکه او د پارټۍ هغه لیګسي ختمه کړه او د دې غیر قانوني ترمیم هغه بغیر د دغه نه شرط نه حمایت کړی او هغوی ته یو بچی په غېږ کې کېنولی و چې زه د خیبر پښتونخوا نه به د خیبر د لکۍ لر کو پښتونخوا به یې کوو. هغه ترمیم یې موږ ته 26 ترمیمونه چې راځي هغې نه یې وویسته او دوی بیا هم څه نشي کولی، ځکه چې هلته کې د خیرات سیټ دی ورسره. نو د ټول نه غټ چې نقصان دی کم 2 پارټو ته دی، یو د پیپلز پارټۍ جمهوریت پسندۍ ته دی چې زه وایم چې ټول لیډران به هم پې خپه یو بوټو صاحب او بېنظیر به په قبر کې جاړي چې د انوسیمو را او د زوی را سره څه وکړه، او یو به عوامي نیشنل پارټۍ چې د ټیپرو قیمت شتي او دې وخت کې د نیشنلیانو نشته، یو خبره یې وله نه منله او بیا به هم دوی دغه غیر قانوني آئیني ترمیم له ووټ ورکوي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده چې کم جدوجهد و د پلار په نیکه د خدایي خدمتګار هغه یې ټول په سیند لا وکړو. تحریک انصاف خو الریډي د اسټیبلیشمنټ په غیظ و غضب کې ده، هغوی خو چې څه وایي نو ټوله غوا کېږي، لاپته کېږي، جعلي مقدمې پې کېږي. نو د هغوی خو که څه وخت کې د اسټیبلیشمنټ مرګستیا کړې وه، خو اوس ښه دباو روان دي. نو دا صورتحال و ما یې چې ورته ووایم چې تاریخ جوړیږي چې کمې پارټۍ د جمهوریت چغې والې او هغوی اوس د امریت او د غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطوي او جمهوریت ته نقصان رسوي. قاضي صاحب د دې ټولو کیپټن و، ځکه چې هغه 63A قانون ختم کو نو د ضمیر فروشۍ او د لوټکریسي یو داسې دروازه یې کولاو کړه چې هغه به د پاکستان جمهوریت ته په مستقبل کې ډیر نقصان رسوي. امید لرم چې تاسو به د پارټیانو په دې پوزیشن پوه شوي یې. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.